السلام علیکم. نوی ویډیو سره تاسو ورکړی ویو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ، ژوند په مزو کې به وئ. خریپور کې یو بله ډېره دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده چې د نهو کالو ماشومې سره بدکاري شوې، یعنې زنا ورسره شوې ده او بیا د بېهوشۍ په حالت کې پټو کې غورځولې شوې ده چې کله یې مور او پلار ته هغه لاش میلاو شو. مور او پلار یې په ژړا شول، ویې ویلې زموږ ماشومې ډول سره ډېر زیات ظلم شوی دی. دوستانو، ظلم ورسره چا کړی دی؟ پوره معلومات خبرولو لپاره زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ. تر اوسه زموږ چینل چا نه وي سبسکرایب کړی، خو موږ زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ته د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. پنجاب خریپور کې ډېره نزیبه دردناکه واقعه رامخې ته شوې ده. یو ښایسته د 9 کالو ماشومې سره زنا شوې ده، یعنې د هغې په عزت باندې حمله شوې ده او ډېره بېدردۍ سره یې ورسره کړې ده. دوستانو، چې کله یې ورسره زنا یعنې بدکاري کړې ده، نو بیا د هغه بدکارۍ کولو نه بعد ماشومه بېهوشه شوې ده. هغه ظالمانو بیا د ماشومې د بېهوشۍ لاس په پټو کې غورځولی دی. دوستانو، ماشومې سره ډېر زیات ظلم شوی، ځکه چې اول د ماشومې عزت لوټ کړی شو او بیا ماشومې سره دومره ظلم وشو چې هغه په پټو کې وغورځولی شوه. مور او پلار یې د انصاف طلبګار دي، وایي موږ ته به ډېر ژر انصاف میلاو شي، ځکه چې زموږ د ماشومې لور سره ډېر زیات ظلم شوی دی. زموږ ماشومې لور اخر چاته څه ویلي وو چې دومره ظلم یې ورسره کړی دی چې د هغې عزت یې لوټ کړی دی او بیا یې په پټو کې غورځولی ده. الله تعالی دې موږ ټول د دغې حالات نه ساتي. د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ته د نشان ورڅخه خامخا ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي. والسلام.